نن کو ګوري عموما خواخې په سرو سترګو وي د انګور د لاسه جاړي. زمونږ د علماو کې یو عالم دی پیر ذوالفقار نقشبندي حفظه الله، دی وی ماله یو ځل کور ته یو زنانه راله. عموما د علماو له زنانه ورځي خپل فریاد وکړي، د پردې نه اخوا خپل مسایل بیان کړي. پیر صاحب فرمایي وی زنانه راله، ماته د کور زنانه ویلې، یو زنانه راغلې د فریاد کوي، وی د پردې نه اخوا کېناسته، ما ورته ویل خورې سوې، وی دې خبره کوله اول یې وجړل، ما ویل جاړه مه څه فریاد دې دی وایه. وی دا راته وی چې د خواښې نه ډېره تنګه یم، دوست بیګموله تې راغلی یم، خواښې مې ډېره تیزه ښځه ده، ډېره ورانه ښځه ده، او دا دی وغه دی، خو به چې څه ګندو به ټول یې د خواښې په دې سر ور ویشتو. وی ما اورېده وی ما ورته ویلې چې ته دې کور ته پخپله راغلی او که دا چا راوستې خاوند خوښه کړې؟ ویل چې نه، زمونږ خواښې راغلې وه او زه یې ولیدمه، نو بیا زه یې خوښه کم، دې خپل زویل یې وکمه. وی ما ورته ویل چې خاوند دې څنګه دی؟ ویل چې خاوند مې الحمدلله ډېر ښه دی، ګزاره کوي را سره، ډېره مینه او محبت کوي ما سره. وی ما ورته وویلې چې لورې راغلې په خپله نه یې دې کور ته، نه خاوند خوښه کړې، راوستې چای خواښې، دا ښکلی خاوند دله چا وکتو دې خواښې دي، د دې ښکلي خاوند انتخاب چا وکړو ستا دې خواښې، که مرګ ساعته پورې دې سر زندګي تیرې د دې احسان بدله به ختمه نه کړي، لوی احسان یې د سره کړی. او ته اوس د خواښې بد وې، وی ترغیب مې ورکو دا راته وي چې حضرت بس زما ټوله پریشاني دي ختمه که. نو خفګانونه په واړه واړه خبر راځي. دا خاوند ولې کېناستو مور سره ډېر، دا د شپې رالو او د خو ماله لاس کې سره هم نه غسته، نو مور سره کېناستو 2 ګنټې د وشوې او رانلو کمرې ته چې لاړ شي ښځې تندې راچولې. ولې؟ وایي زه ښځه یم، ته ښځه خو راوړی دی دی، حق به د دی دی. خور سره ولې کېناستو، رونو سره ولې کینی، ماله ټایم ډېر نه راکوي، دقه لانجې کنجې دي. هر ځای کې دغه پریشانۍ جوړې دي. نو که یو بل سره ګزاره کوو، زندګي د مینې محبت تېرو، والله چین سکون به وي. او چې نه زه تا ته اوبه خوړم ته ما ته خړې، په دې ګوره زندګي نه تېرېږي. دا پیله نه واورئ، دا زندګي به ډېره خرابه شي. یو بل سره به نرمی کو، مینه محبت به کو، د مینې محبت د وجې نه به زندګۍ کې زمونږ سکون راځي. ګینې یو سړی هم د عیب نه خالي نشته. ګوره دا واوره، یو ذات د عیب نه خالي دی چې څوک دی په تیزه وایي، څوک دی تیز وایي، الله د عیب نه خالی دی. باقي ما کې عیبونه دي، تا کې عیبونه دي، بلکې دي د بل عیب به پټو او د هغه خوبي به ښکاره کوو. یو قسم ګوره د عیب نه خالی نه دی. مینې محبت د الفت د ورورولۍ او د بایچارۍ نظام چې کله قایم شي، معاشره کې به چین سکوني. زه ولې نن تا نه خپل حق علم، خو تا له خپل حق نه در کوم، معاشره نن دې ته راغلی ده، ما له خپل حق راکه. پلار بچي ته وایي ما له حق را، بچی پلار ته وایي ما له حق را. حق ورکوونکي کم دي، اخیستونکي ډېر دي، په دې وجه معاشره خراب هم ده.